هغه به ان شاء الله هغوی ته به سبق په انبکس کې نمبر راولېږي، هلته به تاسو ته سبق میلاویږي. صحیح ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل خبر دا ده چې سبق په منځ کې به ان شاء الله تاسو څوک نه کوئ، اخر کې چې سبق ختم شي بیا به زه ټولو ملګرو له چانس ورکوم چې کم ملګری خواهشمني هغه به خپل میک کولاوي، که کته نو هغه موږ بر راخیجو، بیا به کمنټس کې لیکئ چې کم کته کس ناسي نو هغه ته موږ مقور کو، هغه موږ بر راخیجو نو ان شاء الله هغه ته به موږ وایو چې سبق دا ورولو. که مثال وي چې سبق ما واورولې نو سبق دا ورولو دپاره به موږ هغه بر راخیجو. کم مرګري چې بره ناسي نو هغوی ته به موږ په اخره کې دغه ورکو، څه ورته وایي، ټیم ورکو، وخت ورکو، هغوی به خپل سبق اوري. صحیح ده. ها منګه چونکې حروف هجا سبق نمبر 1 دا منګه ویلې ده. صحیح ده. سبق نمبر 1 منګ ویلې ده حروف هجا. او په دې کې دا خبره زه په هر سبق کې ډومبې څه کوم چې تاسو په ذهن کې کیږي. اباځي مرګري زاړه دي دی بو چیر د قاری صاحب نور څه نه ورځي، خو صرف دغه خبره کوي. نو دا خبره ضروری خبره ده چې د هر مرګري په ذهن کې کیږي. صحیح ده. منګه ویلو چې حروف هجا ټوټل یو کم 13 دي. صحیح شو. د الف نه والا تر د یا پورې د قران مجید حروفونه سودی یو کم 13 دي. صحیح شو. نو په هغه کې او د دې نوم حروف هجا دي. په دې کې دا غټه خبره ده چې د هر حرف د پاره 3 شیزونه زده کول دا ضروری دي. د هر حرف د پاره 3 شیزونه زده کول ضروری دي. لکه مثال د الف با تا ثا د الف نه والا تر د یا پورې د هر حرف د پاره یا په دنیا کې چې هر چیز دی د هغې دپاره داسه هر 3 خبرې زده کول ضروری دي چې 3 خبرو کې یو خبره ووي نو ته په هغې کې غلطي کېدی شي. صحیح شوه. یوه خبره دا ده چې مثال د الف دی. صحیح شوه. نو دې دپاره د ټول نه لومبنۍ خبره د دې نوم زده کول چې تاله د دې نوم څه کېږي، د دې نوم درځي چې دا سره الف دی. صحیح شوه. لومبۍ خبره نوم زده کول. صحیح ده. دویمه خبره د دې شکل زده کول چې آیا د شکل څنګه دی. لکه مثال د با شکل څنګه دی، د تا شکل څنګه دی، د سا شکل څنګه دی. اوس با تا ثا دا 3 ونه یو شانتي حرفونه دي، ولکه د با د لاندې یو ټکی، تا باندې 2 ټکي دي، او په سا باندې په سا 3 ټکي دي. صحیح شو. نو دې شکل زده کول چې دا با ده، د تا ده، د ثا ده. صحیح شو. دویمه خبره د هغې شکل زده کول. دریمه خبره دا ده د دې اواز زده کول چې د دې اواز څنګه دی. نو مونږ مثال په تور د مشران چې کنه هغوی نه مونږ سبق اورېدلی، لکه مثال الف ب ت س جیم ح خ داسې سبق ویلی. صحیح شوه. نه دا د دې حرف اواز نه دی. د دې حرف چې څنګه اواز دی هغه اواز زده کول. نو زموږ مقصد په دې قاعده کې دا دی چې مونږ د هغې حرف اواز زده کړو چې یاره دې حرف اواز به څنګه وي. شکل او نوم چې دی دا مونږ له راځي، خو مونږ له پکار دی چې مونږ د دې اواز څه کړو، اوازو مونږ زده کړو. نو اواز د زده کول لپاره مونږ دا سبق چې دی دا څه شی دا مونږ شروع کړی دی. صحیح شوه. 3 شیزونه د هر حرف 3 شیزونه زده کول ضروری دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې اواز زده کول. صحیح شوه. دا 3 شیزونه دا ضروری دي. نو بیا دریم نمبر سبق کې چې دی مونږ ویلې مخارج الحروف. مخارج د مخرج جمع دا مخرج ویلی چې د حرف ته راوتو زیږي د ټول مخارج 19 دي. نو 19 مخارج مونږ ویلي چې د کم ځای نه ادا کېږي. لکه مثال مخرج نمبر 1 الف واو یا مد ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کېږي د مرۍ د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کېږي د مرۍ د منځ نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کېږي د مرۍ د اول نه. دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. مخرج نمبر 5 قاف ادا کېږي جبې د ویخ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کېږي د جبې د ویخ او د بره تالونه د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مد ادا کېږي جبې د منځ او د بره تالونه. مخرج نمبر 8 ضاد ادا کېږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي د جبې د غاړې او بره مخامخ څلورو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 10 نون ادا جی دا تاسو ادا کړئ، دا کوم چې وایي دا ادا کوئ که نه چې بیا موږ ته پته لګي. دا مونږ ویلې وروڼې مونږ نوی سبق وایو که نه. دا خو زوړ سبق دی. دا خو صرف د دې لپاره وایو چې تاسو صرف زده کوئ. چې تاسو ته ما وایي چې مثال ته غواړئ چې تا ته را سبق میلاو شي ښکلی چې مونږ کم نیمه ګنټه 40 منټ سبق ویلی دی، نو دا چې زه اوس په یو حرف ادا کوم په دې باندې خو ځان 2 ګنټې ټایم لګي. نو دا خو مونږ ویلې دا صرف د دې لپاره وایم چې تاسو ذهن ته صرف راشي دا کم مرګی چې زاړه ناسي. نو که ستا په کار یې تا ته به زه په انبکس کې خپل نمبر راولېږي د وټساپ، نو ته به وټساپ په ګروپ کې مونږ ته واچو، تا ته به لینک درشي. نو چې کم سبق مونږ ویلی دی تقریبا مونږ میاشت سبقونه دا په میاشت کې مونږ دا سبقونه ختم کړي، نو هغه به تا ته انشاءالله هلته میلاویږي. صحیح ضروري خاجي
ضاد ادا کیږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 9 لام ادا کیږي د جبې د غاړې او بره مخامخ ته څلورو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 10 نون ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ ته دریو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 11 را ادا کیږي د جبې د غاړې او بره مخامخ ته دوو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 12 ق دال تا ادا کیږي د جبې د سر او بره مخامخ ته دوو غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 13 ض ذال ث ادا کیږي د جبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه. مخرج نمبر 14 صاد ز سین ادا کیږي جبې د سر او لاندې باندې مخامخ ته دوو غاښونو د شاګانو نه. مخرج نمبر 15 ف ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ ته دوو غاښونو د سرونو نه. مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مدا ادا کیږي د دوانو شونډو نه، با د لمدې حصې نه، میم د وچې حصې نه او واو د دوانو شونډو د ګول کېدو نه. مخرج نمبر 17 غن ادا کیږي د پوزې د ډډ نه. صحیح شو ورورې؟ دا مونږ ویلې دي مثال به تور دا یو مخرج مونږ خبر تفصیل سره ویلې، هغه په زما کم تاسو په واتس اپ په ګروپ کې راشئ نو الته لینک کې به تاسو ګورئ. دا سبق ان شاء الله 30-40 منټ مونږ په یو سبق باندې مثال یو مخرج دوه مخرجونو باندې په هغه باندې مستقل په تفصیل سره هغه باندې خبرې کړې دي. صحیح ده؟ دا دلته دې لپاره ویم چې مثال تاسو ذهن ته کوشي دا کوم مرګي زاړی او دا غوي ذهن ته کوشي. صحیح شو؟ نو بیا مونږ ویلو سبق نمبر 5 پرونی سبق دا دی. په پرونی سبق کې مونږ تقریبا 4 ک 15 خبرې کړې وي. صحیح شو؟ نو ټول نړمبه خبره دا و چې زبر زیر پیش ته د هغې نوم څه دی؟ حرکات. تاسو ته ما وی چې د هر شي لپاره درې شیزونه زده کول ضروری دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې आवाज زده کول. نو د زبر زیر پیش ته څه ویلی شي؟ زبر زیر پیش ته حرکات ویلی شي. د دې نوم څه دی؟ حرکات دی. روی دا کیمره دی بنده که کنه کوزوم دی مندانی که صحیح نو حرکات څه ته ویلی شي؟ حرکات ویلی شي زبر زیر او پیش ته. څه ته؟ زبر زیر او پیش ته. زبر زیر پیش څه نوم دی؟ د زبر زیر پیش نوم دی حرکات. څه نوم دی؟ حرکات. صحیح شوه؟ حرکات. نو حرکات څه ته ویلی شي؟ په کم حرف باندې چې زبر زیر پیش وي آی حرف ته متحرک ویلی شي. مثال حرکت والا حرف متحرک. صحیح شوه؟ مثال به طور په دې عین دی دا غین دی. صحیح شوه؟ په دې غین باندې د پاسه چې دی دا زبر راغی نو که غین من زبر نه نو دا سره دا ستش غین دی او که زبر پر راغی نو دا به څه شي؟ دا به متحرک شي. ولې به متحرک شي؟ چې په دې باندې زبر راغلی، که پیش پر راغلی هم به متحرک، که زیر پر راغلی هم به صحیح متحرک وي. صحیح شوه؟ نو زبر زیر پیش څه نوم دی؟ د هغې حرکات. هغې ته څه وایي؟ حرکات ته وایي. زبر زیر پیش ته څه وایي؟ حرکات وایي. مثال به طور دا زبر، دا زیر او دا څه؟ دا پیش. دا درې وانو ته څه وایي؟ حرکات وایي. څه ورته وایي؟ حرکات وایي. څه ورته وایي؟ حرکات. صحیح شوه؟ نو حرکات دې نوم حرکات دی. او دا چې په کم حرف باندې راشي لکه مثال په طور دا با ده. صحیح شوه؟ په دې با باندې دا باج دی مونږ څه وایو؟ دا سره با ده. که په دې با باندې دا حرکت راغی لکه مثال په طور با زبر با. صحیح ده؟ نو دا به څه شي؟ دا حرف به څه شي؟ متحرک شي. څه به شي؟ متحرک. صحیح شوه؟ او دې حرف ته به نوم صرف څه وایي؟ دې ته به وایي حرکت. صحیح ده؟ دې ته حرکت وایي. لکه مثال زبر ته، زیر ته او پیش ته دې ته صرف حرکت وایي. که دا په حرف باندې راغی نو دا حرف به څه شي؟ متحرک بشي. صحیح شوه؟ دا پرونی سبق دی. ښه بیا به کې بله خبره مونږ کړې وه د پروت زبر، چې پروت زبر څه ته وایي؟ پروت زبر په اردو کې وایي لیټا هوا او پښتو کې مونږ پروت یا ملاس. صحیح شوه؟ ملاس زبر به ورته مونږ وایو، پروت ورته وایو نو پروت ښکلی لفظ دی. صحیح ده؟ پروت لفظ، پروت حرف. نو تاسو ته اوس مخې ته وایي چې پروت زبر څه ته وایي؟ نو تاسو ته وایي دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. دا کومه نښه چې تاسو ته ښکاري که نه نو دې نښې ته څه ویلی شي؟ پروت زبر ویلی شي. صحیح شوه؟ دا په کم حرف باندې چې د پاسه دا یو ده که نه دې ته څه وایي؟ پروت زبر ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ پروت زبر. صحیح شوه؟ نو په دې کې ولاړ زبر هم راتلی شي، په دې کې پروت زبر. نو ولاړ او پروت دواړه پکې راتلی شي. مړه مونږ سبق وایو دی به کې اوس دغه کوي. صحیح ده؟
نو دې نښې ته څه وایي؟ پروت زبر ویلی شي. دا کومه نښه چې تاسو درکړې که نه د دې نښې نوم دی پروت زبر. صحیح شوه؟ د دې نوم دی سره پروت زبر. نو اوس پروت زبر کوم ځای وي؟ پروت زبر همیشه دپاره د حرف د پاسه وي. د حرف د کوم ځای وي؟ مثال په طور دا حرف دی، دا با ده. صحیح شوه؟ نو دې نه چې دلته راشي دا به پروت زبر نه، که دلته راشي دا به پروت زبر نه، که دلته راشي دا به پروت زبر نه. که دې حرف د پاس دلته راغی نو دا به صحیح، دا به پروت زبر وي. صحیح شوه؟ نو دوه خبرې شوي. یو خبر دا شوه چې دې نښې ته څه ویلی شي؟ دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ پروت زبر. څه ورته ویلی شي؟ پروت زبر. او پروت زبر همیشه د حرف له پاسه وي. صحیح ده؟ د حرف د لاندې یو سیټ ته بل سیټ ته به نه وي، صرف به کوم ځای وي؟ د حرفو د پاسه به وي. صحیح شوه؟ لکه با زبر د دې جوړ دی، نو با او زبر د دې سره جوړ دی. او روان څه دی؟ روان. لکه با زبر با. نو په دې با کې موږ تاسو ته پرون دوه خبرې کړې وې چې دې له به جټکه نه ورکوو، دا به راکاږو نه. جټکه به څنګه وي؟ لکه با زبر با به نه وایو، څنګه به وایو؟ خوی به یې پرېږدو چې با زبر با. صحیح ده؟ دا خوله به دغه شان کوله به پرېږدو، دې نه به دا زبر ادا کو. نو با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. صحیح شوه؟ نو دا شو پرونی سبق. په پرونی سبق کې څو خبرې شوي؟ یو زبر زیر پیش نوم سره حرکات. دا زبر زیر پیش په یو حرف باندې راشي، هغه حرف ته به څه وایي؟ متحرک به ورته وایي. صحیح شو؟ دوه خبرې شوې. نو دا کومه نښه چې تاسو درکړې دې نښې ته وایي پروت زبر ویلی شي. صحیح شوه؟ که ته ورته ملا زبر وایه که پروت زبر ورته وایي. ځکه چې دلته بیا مخې ته تاسو ته مثال په طور ښیم درته، دلته بیا تاسو ته ښیي دا ولاړ زبر بیا راځي. صحیح شوه؟ نو په ولاړ زبر او په پروت زبر کې چې موږ فرق کولی شو بیا چې ولاړ زبر به څنګه وایو او پروت زبر به څنګه وایو. صحیح شوه؟ نو دې نښې ته څه ویلی شي؟ پروت زبر ویلی شي. او دا پروت زبر همیشه دپاره د حرفو له پاسه وي. صحیح شوه؟ دا دوه خبرې په دې کې یادو، دوه خبرې او په دې کې یادو چې زبر زیر پیش ته حرکات وي، په کوم حرف باندې زبر زیر پیش راشي هغې ته متحرک وي. او دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. او پروت زبر همیشه د حرف له پاسه وي، لکه با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. اوس به موږ دا حرفونه دې ځای پورې وایو. صحیح شوه؟ که ډېر نه نو لږ خو به خامخا ووایو. نو که موږ داسې وایو چې حمزه زبر د دې جوړ دی او ا د دې روان دی نو بهتره ده. که تاسو وایئ چې داسې وایه داسې به راته ووایم، که وایئ چې نه حمزه زبر ا داسې وایه نو داسې به راته ووایم. جوړ او روان د دواړه ووایم او که صرف روان درته ووایم دغه په کمنټس کې ولیکئ یا یو ملګری میک کولاو کوئ. جی دواړه ووایم. جی دواړه ووایم. ها صحیح ده. ها بسم الله الرحمن الرحیم. اوس تاسو ته چې دا لږ زوم کړم، تاسو ته دلته لیکلی دی دا نښې خو بما لکه مثال په طور پوهېدو دپاره کوي، دغه نښې ته به نه ګورو، صرف په دې باندې زبر ته به ګورو. صحیح شوه؟ نو اوس په موږ تاسو ته ما هلته ویلی و چې په دې باندې مثال په طور زبر زیر او پیش نه نو دا به الف وي. صحیح شوه؟ چې کله په دې باندې زبر زیر یا پیش راغی نو دا دې نه به څه جوړېږي؟ حمزه به دې جوړېږي. صحیح شوه؟ نو دا اوس مثال موږ به داسې نه وایو چې الف زبر ا، الف به موږ نه وایو. ولې؟ دا حمزه ته کنورټ شوی، په دې باندې څه راغلی؟ حرکت راغلی. نو چې حرکت پرې راغی نو د دې وجې دا څه ته؟ حمزه ته وړید. صحیح شوه؟ نو دا موږ څه وایو؟ حمزه زبر ا. حمزه به د کوم ځای نه ادا کېږي؟ د مرای د آخر نه. او په دې ټول سبق کې په دې پروت زبر په دې سبق کې به موږ د زبر له جټکه نه ورکو. لکه څنګه به جټکه نه ورکو؟ حمزه زبر ا به نه وایو. صحیح شوه؟ پخوا یې به یې پرېږدو. یوه خبره. او دویمه خبره دا و چې راکاږو به نه. د دوو خبرو په دې پروت زبر کې موږ خیال ساتو. د څو خبرو؟ د دوو خبرو. یو به حمزه له جټکه نه ورکو او یو به چې دی راکاږو به نه، لکه حمزه زبر ا به راکاږو نه. صحیح ده؟ دویمه خبره جټکه به ول نه ورکو. څنګه؟ حمزه زبر ا به نه وایو. صحیح ده؟ نو څنګه به وایو؟ ښکلی په اسانه یې حمزه زبر ا په اخر کې چې کوم د اواز پاتې کېږي نه دا دې روان دی. صحیح شوه؟ حمزه زبر د دې جوړ دی. اوس ته ړومبی ته دا یو کرښه داسې ویم، بیا به بل شانتي ویم. حمزه زبر د دې جوړ دی او ا د دې روان دی. ا به نه وایو. صحیح ده؟ ا د دې روان دی. با زبر د دې با زبر با او زبر ړومبی به حرف وایو، بیا به د هغې نه وروسته چې کوم زبر دی د پاسه هغه به وایو. صحیح ده؟ با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. تا زبر د دې جوړ دی او ته د دې روان دی.
ثا زبر د دې جوړ دی او ث د دې روان دی. ثا د کم ځای نه ادا کېږي؟ ما تاسو ته به مخرجونو کې ویلو، په حروف هجا کې ویلو ثا ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ ته دوو غاښونو د سرونو نه. نو سا به نه وایو، څنګه به وایو؟ ثا نرمه. لومبی به ووایو ثا، بیا به ووایو زبر. نو ثا زبر د دې جوړ دی او ث د دې روان دی. صحیح شوه؟ جیم زبر د دې جوړ دی او ج د دې روان دی. صحیح ده؟ ح زبر د دې جوړ دی او ح د دې روان دی. خا زبر د دې جوړ دی او خ د دې روان دی. دال زبر د دې جوړ دی او د دې روان دی. صحیح شوه؟ ذال زبر د دې جوړ دی او ذ د دې روان دی. صحیح شوه؟ ذال او زبر. نو ګورئ ذال چې دی که نه، ذال به نرم وایو. که مثال په طور ګورئ ورته د ژبې د سر نه ادا کېږي ذال. صحیح شوه؟ او زبر چې دی نو په زبر کې زا ده. صحیح شوه؟ زا به کلکه وایو. لومبی به ووایو ذال زبر. زبر به دوه غاښونه، ذال به لومبی ووایو، ژبه به څه کوو؟ ژبه بهر ته راوباسو او بره غاښونو سره به یې ولګو. بیا به زبر چې وایو نو دواړه غاښونه او بند کوې. ذال زبر د دې جوړ دی او ث د دې روان دی. صحیح شوه؟ د دې پورې پوره دی که مخکې ووایم؟ یو ملګری میک کولاو کوي ووایه یا کمنټس وکړئ. یو کرخه پوره ده کاري صاحب. ها پوره ده؟ ښه صحیح شو. ښه اوس مونږه یو پیره ته بیا وایم. ګورئ حمزه زبر د دې جوړ دی ا د دې روان دی. با زبر د دې جوړ دی ب د دې روان دی. تا زبر د دې جوړ دی ت د دې روان دی. ثا زبر د دې جوړ دی ث د دې روان دی. جیم زبر د دې جوړ دی ج د دې روان دی. ح زبر د دې جوړ دی ح د دې روان دی. خا زبر د دې جوړ دی خ د دې روان دی. دال زبر د دې جوړ دی د دې روان دی. ذال زبر د دې جوړ دی ذ د دې روان دی. صحیح شوه؟ د دې ځای پورې زمونږ شو نننی سبق. صحیح شوه؟ دا د قاري صاحب د قاعدې په طرز باندې ما تاسو ته ووی چې دلته قاري صاحب په قاعده کې څنګه لیکلی دی. صحیح ده؟ نو دوو خبرو به خیال ساتو. دا خبرې به ذهن کې یاد ساتئ چې دې له به جټکه نه ورکو او دې له به چې دی راکاږو به نه. صحیح شوه؟ جټکه به څنګه لکه حمزه زبر د دې جوړ دی د دې روان دی، زور به ول نه ورکو. صحیح شوه؟ دې ته جټکه ویلی شي. او دویمه خبره دا ده چې راکاږو به څنګه نه، حمزه زبر د دې جوړ دی د دې روان دی به نه وایو. صحیح شوه؟ دا د قاري صاحب سبق باندې طرز شو. نو اوس موږ چې کوم څنګه وایو، امین، موږ چې څنګه وایو هغه شان به اوس موږ وایو. صحیح ته لکه مثال په کلي کې چې موږ قاري صاحب دی یا وړو ته څنګه سبقونه ویلی شي هغه شان سبقونه به اوس هغه ځان به زه وایم. لکه څنګه وایي حمزه زبر حمزه زبر. لومبی به چې کم حرف وایي ګوره دا د قرآن مجید دا دغه دی چې یو انسان چې دی هغه څه وکړي، هغه ځان و چې زه په زبر زیر پیش باندې پوه شم، نو ته به لومبی حرف وایي، د هغې نه وروسته چې که مثال زبر راغلی که زیر راغلی او که پیش راغلی. صحیح شوه؟ نو ته به د هغې نه وروسته بیا څه کوي هغه به وایي. څه به وایي؟ هغه به وایي. لکه مثال څنګه به وایي؟ حمزه به لومبی وایي بیا د پاس زبر دی نو بیا به زبر وایي. لکه حمزه زبر په اخره کې چې کوم د پاتې شو که نه دا د دې روان دی. لکه مثال په طور روان به څنګه وایو؟ با زبر با، صاد زبر صا، با او صا، با او صا به یو ځای کړي، با صا، را زبر را، را به یو ځای کړي، با صا را. چې کوم په اخره کې اواز پاتې کېږي هغه به یو ځای کوو، د هغې نه به خویه سبق جوړېږي. صحیح شوه؟ دا به انشاءالله په دې مشق کې بیا موږ زده کوو. نو موږ څنګه وایو؟ حمزه زبر اواز به داسې خویه پرېږدو. صحیح شوه؟ جټکه به ول نه ورکوو. لکه حمزه زبر داسې به نه وایو. صحیح شوه؟ یو خبر دې خبرې احتیاط کوو. دویم به دې خبرې احتیاط کوو چې راکاږو به نه. لکه څنګه حمزه زبر نو دې نه بیا ولاړ زبر جوړېږي، دا بیا غلطېږي. صحیح ده؟ نو جټکه به نه ورکو او راکاږو به نه. لکه څنګه او حرف به د خپل مخرج نه ادا کوو. کوشش به دا کوو دلته به زمونږ اوس مثال په طور پته لګي چې دا مخرج څومره ما یاد کړی څومره نه یاد کړی. لکه حمزه د کوم نه ادا کېږي؟ د مرۍ د اخر نه. نو څنګه به وایو؟ حمزه زبر که د اخره کې د ورسره وایو نو بهتره ده، که نه وایو نو ستاسو منې کوي نه. خو د د دې دپاره دی چې مثال ستا ذهن ته کوشش چې او د دې حرف نه دا چې دی څه دی دا روان پاتې کېږي. جوړې دا دی لکه حمزه او زبر د دې جوړ دی، روان د دې سره نو کم چې اواز پاتې کېږي دا دی څه روان دی. صحیح شوه؟ لکه حمزه زبر
صحیح شوه. با زبر با با. تا زبر تا تا. ثا زبر ثا. داسې به نه وایه چې سا زبر سا، دواړه به نرم نه وایه. ثا به نرمه وایه او زبر به چې دی کلک وایه. زبر زا ده که نه، نو زبر به وایو. ثا زبر ثا. ثا زبر ثا. ثا. صحیح شوه. جیم زبر جا. جا. جیم تاسو ما جیم بر دریو الف مقدار راکاږو، څنګه به وایو؟ جیم زبر جا. جا. صحیح شوه. ح زبر ح. ح. ح زبر ح. ح. جټکه به هم نه ورکوو، ح به د خپل مخرج نه ادا کوو، د مرۍ د منځ نه، او څه به کوو؟ جټکه به نه ورکوو او راکاږو به نه، دا زبر به نه راکاږو. صحیح شوه. ح زبر ح. ح. خ زبر خ. خ. خ به د خپل مخرج نه ادا کوو، د مرۍ د اول نه، او څه به کوو؟ جټکه به نه ورکوو او راکاږو به نه، لکه څنګه به وایو؟ خ زبر خ. خ. صحیح شوه. دال زبر ده. ده. دال زبر ده. دال زبر ده. ده. صحیح ده. اخیری حرف چې دی ذال زبر ذا. ذا. صحیح شوه. ذال زبر ذا. ذا. صحیح ده. نو دا د دې ځای پورې څو ټکي شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 حرفونه شو. صحیح شوه. نو په 9 حرفونو باندې به زبر مونږه په دې کې به ټولو حرفونو کې خو نننی چې کوم سبق دی په دې کې به موږ د دوو خبرو خیال ساتو، یو به دې له جټکه نه ورکو، یو به چې دی دا راکاږو نه. صحیح شوه. نو جټکه به څنګه؟ لکه مثال په طور موږ به با والو، با زبر با، زور به ولنه ورکو، با زبر با. صحیح شوه. 9 شو یا 10 شو یا 11 شو. صحیح څه مسله نشته، رونې خفه نه شي، که ما غلط ویلي معذرت غواړم، خفه نه شي. با زبر با. صحیح شوه. زور به نه ورکو. دویم نمبر چې دی با به راکاږو نه، لکه با زبر که مونږ راکاږله نو دی نه به ولاړ زبر جوړ شي، لکه داسې ولاړ زبر به دې جوړ شي، نو دا مونږ څه کوو؟ دا بیا غلطي. څنګه به وایو؟ لکه که مونږ داسې وایو با زبر با، اواز روباسو، نو دا به صحیح غلط وي. نو څنګه به کوو؟ با زبر با. دا خوله نه ده، دا خوله به داسې لکه مثال با زبر با، خوله به داسې کولاو، نو دی نه به دا حرف به داسې پرېږدو، نو دی نه به الو چې دی دا حرف ښکلی ادا کېږي. صحیح شوه. نو اوس به ته په اخره پیره بیا ووایم. صحیح ده. چې د کم ملګري نوي راغلي د هغې ملګرو ذهن ته کوز شي. نو دا ملګري چې کم ملګري نوي راغلي او هغه وایي چې موږ ته ټایم ټیبل وښیه، نو ماسپښین د سعودي عرب یوه په باندې یوه نیمه بجې باندې لایو راځو، ماسوتن چې دی نو ماسوتن په کم 9 او 9 بجې انشاءالله لایو راځو. صحیح ده. او کم ملګري چې خواهشمني نو هغه په انبکس کې خپل نمبر راولېږئ، نو انشاءالله تاسو موږ د واتساپ په ګروپ کې دننه کو، نو تاسو ته به چې کم سبق کې مثال که نه وای او یا مثال چېرته تللی نو تاسو ته به هغه سبق په اسانو په ګروپ کې په لینک کې میلاویږي. صحیح شوه. ښه. اوس سبق چې دی که نه دا ته بیا اخیره پیره وایم دواړه چې بیا ستاسو ملګري زده شي. صحیح شوه. نو قاري صاحب چې په کوم طرز باندې ویلی جوړ او روان، نو جوړ او روان داسې دی لکه ګورئ حمزه زبر د دې جوړ دی،